السلام علیکم، څنګه یاست؟ ورونه په خیر یاست؟ خیرات الله وخت په خیر دی. امید لرم چې ګډه ښایست. ورونه نن چې پر جبل نور باندې کومه واقعه پیښ شوې ده د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک کوم ګستاخانه الفاظ جوړ شوي دي او کوم چا چې ولیدي هغه زما پلار دی، زه محمد عثمان یم. اور یقینا ډېر سخت نازیبه الفاظ یې ولیدي زما د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې. زه پر دې باندې او د ټول امت مسلمه سره زه دا معذرت غواړم، دا بخښنه غواړم او ما دې معاف کړي، زما پلار دې معاف کړي. دې نه چې اوس موږ د بلې فرقې والا خلک یو یا بل مذهب والا خلک یو، شکر الحمدلله موږ پښتانه یو، مسلمانان یو، کلمه وایو. زه به ذات خود حافظ قرآن یم، زه حافظ قرآن یم. ما په کراچۍ کې په جامعه کې ما سبقات، جامعه فاروقیه کې ما سبقان ولیدي، په ابن عباس کې ما سبقان ولیدي، په ندوة العلم کې ما سبقان ولیدي، په ضیاء العلوم کې ما سبقان ولیدي اور محاسن العلوم کې ما سبقان ولیدي. په دا ګرځه کې زما استادان ستا اور زما دا رقم ملګري ستا چې هغه مفتیان دي یا طالبان دي. دې نه چې اوس موږ یا د بلې فرقې والا یو یا بل مذهب والا یو. زما پلار چې دی اوس چې کوم خبره کړې ده اور یقیني ډېر سخت نازیبه الفاظ یې ولیدي اور په دا خبره باندې موږ زه ډېر سخت شرمنده یم. زما پلار معاف کړي، چې موږ معاف کړي، د ټول امت مسلمه سره دا معذرت غواړو، دا عفو غواړو چې موږ معاف کړي. اور زه به زیاده خود خپل حافظ قرآن یم، ما علم کړی دی، سبقان مې ولیدي. اوس دې نه چې زما پلار پر دا خبره باندې ولاړ دی چې دغسې بیان واخلي، دغسې یو انټرویو وکړي، دغسې یو ریکارډ واخلي. د نه چې زما پلار پر دا خبره باندې ولاړ دی. شاید زما پلار دا خبر چې کړی دی یا د لاعلمي د وجې کړی ده یا د انپړیتوب د وجې کړی دی یا مطلب دماغي توازن د وجې دا رقم خبره جن شوې ده. اور دې نه چې دا 15 وخت لمونځګزار و او 15 وخت لمونځ یې کاوه او قرآن شریف یې هر سهار اوه سپاره ویل. بهرحال دا خبره جن شوې ده. موږ په دا باندې ډېر سخت معذرت غواړو اور ډېر شرمنده پر دا خبره باندې زما پلار او زه موږ ټوله کورنۍ په دې باندې چې د ګردو امت مسلمان سره ټول خو څه موږ دا معذرت غواړو چې موږ ته معاف کړي، موږ وبخښئ. بهرحال موږ څه غلطي شوې ده.